دوه شعرونه دي چې هم بلا ګودره بدنامي په سر راوړي، هم بلا ګودره بدنامي په سر راوړي، او څه وکړي مجبوره دوه منګي په سر راوړي. او زمونږ د کلي جونې څه بې کبره دي انامه، زمونږ د کلي جونې څه بې کبره دي انامه، لوړو لوړو غرونو نه لرګي په سر راوړي. مننه. اشنا مونږ کو د پکام باندې چې کوم دی اورکزي وم او اوس په هنګو کې اوسېږو، او د دې علاوه زما نوم انعام الله او تخلص مې انعام اورکزی دی. شاعر هم یې؟ بس لږ ځګ لیک کوونکو زره. ماشاءالله ماشاءالله. او درته وایي چې اورکزو ټاپ لا راغلی که نه سخوک ټاپ لا څنګه دې محسوله دی لوګا څنګه یې لوګاوه؟ یو خبره خو دغه ده چې اورکزی سمبوک چې کوم دی زمونږ هغه د خپل تاریخ سره تړلي څیزونه دي په دې کې. هغه له وجې د سمبوک یا طلا دغه علاقې مونږ ته ښې لګي، او بل له طرفه د دې کومه ښکلا ده، قدرتي ښکلا، او هر سړی دغه لیدلی شي، تاسو یې ورته په کیمرې سترګې ښودلی شي. درته وایي چې په تیرو کې سمبوک ټاپ نه علاوه نورې کومې داسې لوګي دي چې هغه ډېرې ښکلي دي، یا هلته تللی وې تا نه ښې لوګي شته پکې یا نشته؟ به هر حال چې ما لږه ځکه کومه لیدلې ده، نو په دې کې دغه تیرا میدان هم چې د افریدو کومه علاقه ده هغه هم ښایسته یې راکتل. وایي که نه چې صوت عمرې کلام مطلب پاتې خو سهولیات دي که نه ځکه هلته ټوریزم هم ډېر جوړ شي، او دغه علاقې له چې دغه سهولت میلو شي ته څه وایې چې دلته به خلک مطلبیان هم زیات روزي، نو دا لوکیان کمې نه دي تو په نظر کې؟ بالکل ستاسو خبره سمه ده. داسې چې مونږ دغه وګورو مري وګورم یا نتیه ګلي وغیره، هلته سهولتونه خاص کر د روډ لوی سهولت چې کوم ځای ته روډ تللی وي نو په هغه ځای باندې ډېر کارونه خلاصېږي. نو اورکزی دغه یو مسله ده، او د دې علاوه چې څومره سهولتونه راځي هغه به زمونږ ژوند کې د اسانتیا لارې جوړوي. او د دې علاوه دغه شعور صرف زمونږ دغه نه وي چې هر مونږ ګورنمنټ نه غواړو، بلکې د زمونږ خپل انساني کوم شعور دی په دې کې هم دغه سوچ پیدا کول غواړي، نو بیا به دا سهولیات راځي. مینهوالو له یو شعر مین ډالېږه که نه داسې تو په تا به چې کوم شعر وي چې تو ډېر خوښ وي هغه شعر؟ مننه دغه ملګریو مو دغه پېژندله در سره وکړه. په هر حال دغه یو څو شعرونه دي چې ډېر مخکې مې دغه شعرونه لیکلي وو، او شعرونه څه داسې دي چې ژوند پاڼې پاڼې ټولوم ترېنه یو باب جوړوم، ژوند پاڼې پاڼې ټولوم ترېنه یو باب جوړوم، ځان نه قلم جوړوم ځمکې نه کتاب جوړوم، او زما وطنه بس د وخت په انتظار مې ګڼه، زما وطنه بس د وخت په انتظار مې ګڼه، سوي چنار نه به دې هم په خدای رباب جوړوم. مننه مننه. او یا دوه شعرونه نور او د دې علاقې په نسبت لکه څرنګه دلته مونږ ګورم که نه د هر ځای یو خپل کلچر وي او خپل ضروریات وي چې خلکو نه غواړي. اورکزی هم یو داسې خاص کر تیرا چې کومه علاقه ده، د دې هوا او د دې خلکو رهن سهن خامخا د نورو علاقو نه لږ بدل شانتې وي. لکه په دې کې د سهولیاتو خبره دې وکړه که نه، هغه مو وکړو، نو هغه له وجې د مو ژوند ځینې څیزونو کې سخت ښکاري، او ځینې څیزونه داسې دي چې که هر څومره هغه ګران دي خو زمونږ د کلچر حصه ده، ښایسته ښکاري. او دغه دوه شعرونه دي چې هم بلا ګودره بدنامي په سر راوړي، هم بلا ګودره بدنامي په سر راوړي، او څه وکړي مجبوره دوه منګي په سر راوړي. او زمونږ د کلي جونې څه بې کبره دي انامه، زمونږ د کلي جونې څه بې کبره دي انامه، لوړو لوړو غرونو نه لرګي په سر راوړي. مننه مننه مننه.